شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې د انسان دوه اختصاص دي د نورو حیواناتونه. ګنې باډي خو د هاتي غټه ده او خپې د اوښانو ډېرې دنګې دنګې دي او وزرې د شاهین ډېرې مضبوطې دي انسو آن. خو دغه ټولو باندې الله تعالی د انسان له امتیاز او پریارټي ورکړې ده. د پریارټي او ترجیح د انسان دا صرف په دوه شیانو باندې ده. نمبر 1 سټرکچر وایز، چې د سټرکچر او سټیچر دا ورټیکل دی او د نورو ټولو حیواناتو هارزانټل دی، هغه افقي دي او موږ عمودي یو. نور خو زه یو ادنا طالب علم تاسو نه بس زده کړه کوم. ما ته کله کله څوک ذکر وکړي چې اوس هم یو مولوي صاحب راغی وایي چې بهان به کې ما تفسیر ویلې ستا شاګرد مې ته زموږ ملګری صحیح دا جاوید صاحب زموږ ملګری دی صحیح ده جاوید نو دا موږ سره چې څومره ملګري پاتې شي زموږ دا زموږ ملګري دي صحیح. ځکه حضرت شیخ رحمت الله علیه هغه بچره کا چاته شاګرد نه وي ما یې موږ افتخار کوو چې ته موږ ته شاګرد وې زدا کار نه کوو. ما یې ولې وې سړی کې استکبار راشي چې زه ډېر لوی سړی شاګردان لرم نو یې زه چېرې دا دعوه نه کوم. ځکه د تکبر مرحله به شروع شي. حضرت نوح علیه السلام ابن عباس روایت کې راځي رضی الله تعالی عنه چې نوح علیه السلام کله مرض موت باندې بیمارو نو 3 زامن ورته ناست، څلورم خو کافر او خدای هلاک کړو کنعان نامه وه، او 3 زامن ورته ناست سام حام او یافس. او دا دنیا ټوله دا د 3 پلارانو جنریشن دی، دا د هغوی نسل دی، دا د هغوی پیدایش دی. عزیزانو نوح علیه السلام هغوی ته وویل وی اوصیکم بشیئین و انهاکم عن امرین، د 2 شیانو تاسو ته حکم کوم چې دا به کوئ او د 2 نه منع کوم چې دا به نه کوئ. وی هر چې دغه دوه دي چې تاسو ته وصیت کوم یا حکم کوم فکلمة الله اله الا الله وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. وی څومره چې ویل شي لا اله الا الله وایي، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وایي، دا 2 شیونه داسې دي چې ستا دا دنیا به هم ښایي او آخرت به هم ښایي. او وی فرمایل چې لو وضعتا في كفة من الميزان والسماوات والأرض في الكفة الأخرى لترجحتا. كذا لا إله إلا الله أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دا دواړه کلمې د میزان یعنی د سکیل د قیامت د سکیل په یو چابړي کې کېښودی شي او دا ټوله دنیا بل چابړي کې نو دا هغې باندې درنې دي. او 2 شیونه چې هغې نه منع کوم فهو الشرك او فهما الشرك والاستكبار. یو د شرک نه ځان بچ کوئ ځکه شرک دا الله چیلنج کول دي، او بل د تکبر او پرایډ نه ځان بچ کوئ ځکه دا ټول مخلوق چیلنج کول دي. شیخ رحمت الله علیه فرمایي ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. الله تعالی او فرمایي ولا تمشي في الارض مرحا. شیخ صاحب دې لفظ قرآن کې راځي او فرح یو مرح. نو ویل فرح د دې تعلق د تکبر فی الاقوال سره دی چې سړی په ژبه باندې داسې لوی لوډېږي، او مرح د حرکاتو سره دی چې سړی ګرځي داسې. نو شیخ صاحب به وایي د مرح ساده پښتو کې ترجمه دا ده چې الله وایي په ځمکه ډېر چینګ واز مه ګرځه، بس داسې عاجزۍ سره ګرځه. بی ډاون ټو ارث اینډ بی اے هیومن. نو په هر تقدیر عرض به کوله تاسو خدمت کې چې اوس حضرت نوح علیه السلام ورته وویل یو شرک مه کوئ، یو استکبار مه کوئ. په هر تقدیر I don't want to prolong my speech and talk because your time is very precious. ستاسو وخت ډېر قیمتي دی. زه په خپله د طالب علم وخت ضایع کول دا د اعلی درجې ګناه کبیره ګڼم. او کوم اساتذه الله تعالی دې قایم دایم ساتي. نو اساتذه چې ستاسو وخت نه ضایع کوي او ستاسو ټایم هغه پریشس کوي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی د پلار مور احترام خو زه کوم خو د استاد د هغې نه زیات کړو. نو ورته یې وی وجه وی ځکه پلار مور خو د عالم بالا نه لاندې راکوز کړم، پلار مور د عالم بالا نه لاندې او استاد ما د عالم اسفل نه په بره کوي. نو محترمو عرض به کوو تاسو خدمت کې او چا چې د اساتذه احترام کړی زما یو استاد ما هغه نه باجز نه کړی وه، تاسو بد نه منئ. ما سکار دی دنیا کې پرېښودی نه دی. دې جاوید صاحب ته ما درس دوران کې کله کله ګانه هم کوله. ما درته به مهدي حسن داسې غزل نشي ویلی لکه دې چې ویلی شم.
my आवाज not much more better than Munni Begum, but I can sing like her. Now anyhow, خبر میں دا کولا چې هغه ما صحیح کړ نو ورته احترام چې ما ته ما د ما باجل تکړه ما استاد دی زمانه جاهلیت ارچا باندې تیر شوی دی نو په موږ هم جاهلیت د زمانه تیر شوی مفتی فضل رازق سے تمہیں کافر نہ کی باہر تقدیر نہ عرض میں کو استاد خدمت کی جو اللہ تعالی حیوانات پیدا کړ او په دې حیواناتو کې مونږ پیدا نو ابن سینا هغه ذکر کوي د ارسطاټل او یو کتاب لیکلی ابن الکلام تاریخ او ارتقاؤه دا یو ورژن نو اردو کې هم لیکل دی یو په انګلیش ته اراده ده ځکه چې یو موضوع باندې یو کتاب لیکو نو بیا کم از کم درې ژبو کې بلکې نه څلورو کې افغانستان ور مرګ راغلی ویجی پرشین مې تاسو ذمہ داری غسته چې موږ ټرانسلیټ کوو چې نه کوي نو بیا به مستقلا لیکم پکې نو بهر تبدیل عرض میں کو تاسو خدمت کی چې اوس ارسطاټل هغه وایي چې د حیواني دماغ دا د فرنٹ والے بیک سایډ دا هغه ورته تجاویف ثلاثه وایي چې د دې 3 پورشنز دي وایي دا کم فرنټل پارت چې دی په دې کې یو سنس دی چې هغې ته وایي حس مشترک نو دا حواس خمسه زموږ سترګې زموږ غوږونه زموږ پوزه زمون ژبه او زمون د ټچ قوت چې هغې سره مونږ ادراک کوو اکچوالي ادراک دا سنسز نه کوي ادراک کوي هغه سنس چې کوم دلته پروت دی دوی صرف پکچر واخلي هغې ته یې ورولیږي پکچر واخلي هغې ته نو هغه حس مشترک هغې ادراک وکړي او بیا دغه حس مشترک دا فایلز دا شاته یو شی پروت دی چې هغې ته ارسطاټل ورته خیال وایي نو هغه سټوریج دی هغې کې سټور کړي او بیا معنویات دا خوشو مادیات یا محسوسات او معنویات دا هغې ادراک کې یو قوت چې هغې ته وایي وهم نو دا کوم سنټرل پورشن چې دی د دې په بیک کې دغه د وهم قوت پروت دی خو بیا دا وهم چې د کومو معنویاتو ادراک وکړي نو دې سټور کړي د دې شاته د تجویف ثالث او د تھرډ پورشن د هغې دا فرنټل پارت په هغې کې میموري ده نو دا حافظې ته ورکړي هغه فایل هلته محفوظ کړي او د دې وهم او دې خواره دې خیال په میس کې یو شی د تاسو ورته میډولا او بلانګیټا وایي ارسطاټل ورته متصرفه وایي هغه دا کمپوزر دی نو هغه کمپوز کوي دلته نه یو فایل اخلي هلته نه بل فایل اخلي کمپوز کوي یا څه کمبینیشن کوي ترکیب او تشکیل کوي بیا تا ته کوي نو بهر تقدیر دا خو ارسطاټل کړي خو د موجوده دور کې یو ډیر ماهر فزیست چې څو کاله مړ شو نو ټول بدن یې مړو صرف دماغ یې ژوندي او صحیح ژوندي او د هغې وجه دا وه چې د بدن کې دا روح دا ګویا داسې پینټریټ دی چې فرام هیډ ټو ټو د سر نه واخلې تر پښو پورې دا روح سرایت کوي بدن کې خو بیا چې د بدن کومه عضو معطل شي نو د هغې فنکشن سسپینډ شي اوس روح د ټرانسفارمر کې چې کومه انرژي پیدا کیږي خو په هغه لیول باندې او هغه پورشن باندې پیدا کیږي خو بیا اوس د هغې هلته کنزمشن د هغه عضو چې وي نو هغه عضو معطل شي یا کنزمشن نه کوي نو هغه بیا چېرته بل عضو ته لاړ شي نو هلته وولټیج زیات شي او دې وجې به تاسو کتلي چې د حافظان صاحبان چې نه په سترګو چړاندوي نو په سترګو دی نه ویني خو چې ته ورسره لاس میلاو کړې نو فوراً ورته پرنسپل صاحب یا وایي جاوید صاحب نو ته به وایي چې خدای که ما سترګې پټې کړې زه خو سړی په لاس میلاولو نه پېژنم دا فیجي صاحب څنګه پیژني د هغې وجه دا ده چې د هغه سنس ته هغه ایکسټرا انرژي پرووایډ شوې ده دې وجې نه فورن سنس وکړي دا فلان دی نو عرض مې کولو ته د دې معنا دا نه ده چې د بدن کومه عضوه سسپینډ شي د هغې د حسي روح هم ورسره سسپینډ شي روح نه سسپینډ کېږي یو سالډ شی دی هغه د قبیلې د مجرداتو څخه دی بهر تقدیر عرض مې کولو تاسو خدمت کې چې اوس هغه سړی د هغه دماغ او دماغ یې داسې و په کومه ورځ باندې چې د هغه تیسیس دا په انټرنیټ باندې ګویا متعلقه یونیورسټۍ ور واچو نو دا ټول انټرنیټ ټوله دنیا کې کریش او د هغه نامه ده سټیفن هاکینګ نو سټیفن هاکینګ هغه د دماغو د دې ګویا تقسیم کوي بل انداز سره ارسطاټل خو د فرنټ واخلې بیک ته کړی دی خو هغې د لاندې نه باندې کوي لاندې باندې کوي د چتونو د طبقاتو د سټوریز په حواله باندې نو هغه وایي دا لاندې حصه ده نو د دې کې کوم سیسټم چې دی دې ته برین سیسټم وایي دا په ریپټایلز کې هم ډیولپ دی
او دا په حیواناتو کې هم ډیولپ دی، په انسانانو کې هم ډیولپ دی. او بیا هغه وایي چې کوم میډل دی، میډل پورشن یا میډل سټوري، نو په دې کې کوم سیستم چې دی ورته لیمبیک سیستم وایي. نو دا لیمبیک سیستم دا ډیولپ دی په حیواناتو کې او په انسانانو کې اف کورس. او بیا وایي کوم اپر پورشن چې دی یا اپر سټوري، نو په هغې کې ډیولپمنټ صرف د انسانانو شوی، د نورو حیواناتو نه دی شوی. اوس هغه وایي دا دلته دا ډیولپمنټ ولې وشو؟ دیټ واز ا کوانسیډنس. دا میاس کې دا ولې وشو؟ دیټ واز ا کوانسیډنس. خو وایي دا دلته دا ولې وشو؟ دیټ واز ا کوانسیډنس ایز ویل. خو هغه وایي چې I got astonished. زه متحیر یم چې که د انسان په دې اپر پورشن کې یا اپر سټوري کې دا پورشن ډیولپ شو چې هغه ورته سیریبرل کارټیکس، نو وایي دا په نورو حیواناتو کې ولې ډیولپ نشو؟ نو بس هغه کنفیوز لاړ دنیا نه. او وجه دا وه چې د هغه عقیده نه وه، وجه دا وه چې هغه خدای نه منلی، وجه دا وه چې هغه الهامي دین نه منلی. ګینې ما ورته وایم ډېره اسانه خبره ده، دا دلته ولې ډیولپ شه؟ الله ډیولپ. په دې میز کې دا بل ولې ډیولپ شه؟ الله ډیولپ کړو. دلته انسانانو کې دا سیریبرل کارټیکس چې موږ تعبیر په عقل باندې کوو، دا لکه ته او دا خبره عوام هم پېژني. موږ چې یو سړی بېوقوفي وکړي نو موږ his upper chamber is empty وایو، د ده بره چت خالی دی. یعنې معنا دا چې عقل کار نه کوي. نو اوس په هر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې دا انسان دې وجې نه خو ډاروین هغه غریب هم کنفیوز شه. ډاروین هغه د حیاتیاتو ساینټسټ و، نو هغه لګیا ځکه فلاسفر هغه څه کوي. ما ملګرو ته وویل ما د دا ساینس ما دا د فلاسفي پریکټیکل دی او فلاسفي د ساینس تیوري ده. بس اسانه خبره ده، بنیادی طور دا ټول فلاسفي ده. او فلاسفي چې کله پریکټیکل ته ورننوځي ساینس ورته وویلی شي. نو بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې ډاروین هغه وویل ځکه ریزمبلنس خو شته، څه شی شته؟ لکه مثلا د جماداتو او د حیواناتو او د پلانټس اینډ ټریز دا ریزمبلنس دی، ډایمنشن لري. بیا د نباتاتو او د حیواناتو دا ریزمبلنس دی چې لایف لري. بیا د حیواناتو سپیشلیټي چې دی لایف لري او ورسره مومنټ لري، حرکت بل اراده. خو بیا ورسره د حیواناتو او د انسانانو د هغوی دغه ریزمبلنس خو شته، سیمیلریټیز خو شته. خو یو ایکسټرا شی چې په دې انسان کې دی هغه دا عقل دی چې دلې امتیاز ورکړی ټولو حیواناتو نو دغه امتیاز په اساس یعنی د عقل په اساس باندې الله تعالی نمبر 1 دته کائنات مسخر کړي دي. الله تعالی فرمایي وسخر لكم ما في السماوات والارض وسخر لكم الانهار وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله تعالی فرمایي چې دا اسمانونه ځمکه شپه او ورځ ما برګورته هلته ورته ووایم وانکولي کوي چې ټایم اینډ سپیس، ځکه اسمان او ځمکه څه دي؟ سپیس دی. او شپه او ورځ څه دي؟ ټایم دی. فزیکل ورلډ that is running in between time and space, nothing else. دې نه بهر کوئی بوتلی نشي. نو الله تعالی وایي چې ته د ټایم اینډ سپیس دا د طبیعیاتو نه د فزیک نه ډېر متاثر یې. دا خو پیدا کړی الله تعالی دی، خالق دی. او بیا زمونږ حماقت دا دی چې مونږ د ساینس او د ټیکنالوژي ساینس او الله هم غواړو چې هغه دې ته سبجیکټ کړو. او برو he is the creator. He is not subject to time and space. Now he is subject to science and technology. If he wants, he will deviate it. اگر دې کې تصرف کې یو کتاب لیکلی د پروفیټس اینڈ د میریکلز چې معجزه دا څه شی دی؟ نور هیڅ دی نه دی. بس الله تعالی هغه فزیکل رولز او لاز اف فزکس هغه ډیمین کړي. بس هغه ډیمین کړي، خالق دی چې څه خوښه ده هغه کوي. نو اوس تاسو ته یو لطیفه ووایم. یو سړي نه چا تپوس کو بې دا کونتره اګای چې او که دا بچی پیدا کړي نه ورته دا اګای چې اګای نه بیا بچی راوځي. وی خاپرک دې اګای چې که بچی راړي نه ورته دې بچی راړي. نو بیا ته نه تاسو کو وی د ازمره بچی چې کده اګای چې نه غریب دین نو خبر چې دې څه کوي. وی غیر از دنګل باچار چې زړه راشي بچي واچي چې زړه راشي بیا اګای واچي. دا د ازمره په حواله خبر. الله تعالی د کائناتو خالق دی. دې چې وګواړي نو په چاړه باندې ګډ حلال کی او چې دې وګواړي د اسماعیل په نه حلالې. دې چې وګواړي نو په اور باندې دنیا اوس وځي چې نو غواړي د ابراهیم په نس وځي.
او دې چې وغواړي نو سفندر کې فرعون سره د خپل لشکر غرق کی او چې وغواړي نو موسی سره د بني اسرائیل نه غرق کړي. نو ما ورته miracle is nothing but only to demean the rules and laws of physics. بس د laws of physics هم وتل او سسپند شي دغه ته وایي معجزه. نو ما کتاب ولیکو the prophets and the miracles. بهر تقدیر عرض میں کو تاسو خدمت کې چې اوس الله تعالی انسانان پیدا کړل د عقل ول ډیولپ کړ. مونږ امریکا کې یو جمله وایو پرنسپل سے مونږ ته وایو there is no free lunch, there is no free lunch. اوس دا الله کائنات چې مونږ ایکسپلائٹ کوو. तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, अलाहाबादी हुई लिसान उल-असर, कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क पे फूलो, जायज है गुब्बारों पे उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सफल बनता है आजिज का रहे याद के अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो. खबर किराला you will be a human, you will be beloved of Allah subhanahu wa ta'ala, you will get honor and respect here in this world and also in the hereafter. No मोहतरम अर्ज में को रतास खिदमत की कि उस दर अकल अल्लाह मुंग लराक नमूंगा फ्रॉम फर्स्ट टू अर्श इस्तेदाद और सलाहियत बुनियादी तौर दरू अलबत्ता इंप्रूव चाहकर प्रोमोट चाहकर एक्टिवेट चाहकर तगुदो चाहकर न मुख्तलिफ खलक मुख्तलिफ तगुदो कई रिसर्च रवानी तहकीकात रवानी मा तगो रही लगी जसनूरिहिम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहु अल-हक अवलम यकफी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद. दी कुरान बाने का अल्लाह ताला मुंगा पूर दी दौरे के सिराकले नर्दे च बयान हुकम नबी अमर गुरु तो हम दुआ के च अल्लाह कुरान मुमकिन न नबासी मुंगा कुरान के न नबासी च खुदा कुरान मुमकिन न नबासी ओ मुंगा कुरान के न नबासी नुसलितो बराशी इंसानियत बराशी. अल्लाह फरमाए सनुरिहिम आयातिना फिल आफाक मुंग बखल को तखबल निशाने खयू पदे आलम की पदे कायनात के when they will be passing through their researches they will find out that Allah has mentioned it there, even though Quran is not a book of science, that's a book of guidance, that's not a book of technology, that's a book of rahnumayi and rahbari, but still certain things are mentioned here. If you will think deeply you will find out that Allah subhanahu wa ta'ala already indicated towards this. No farmai jistanurihim आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहु अल-हक. ज़बदुई तखबल निशाने खेम कि दुई रिसर्च के प कायनात में वर्कर है डॉक्टर ना कहता मैं ता हो रही है ना एमडी कर रहे हो मैं तक काफिर से वे नहीं यानी और काफिर पदे माने चे एग्नोस्टिक से वे नहीं समझा एग्नोस्टिक दे इस पता नहीं कोई ये मां चाहे एग्नोस्टिक से मैं मुतहय्यर और दहशतज़दा सही पता नहीं कोई सो का निजाम रुकी खुदा ते उम्र की हर शय ते उम्र की नुमाइते एग्नोस्टिक से अगली जी सर्जन सो वे सर्जन ची मुनकिर खुदावी नमात खालिस खर्च गाड़ी जिक्र ये देखो हर वक्त लग गया ये अगर खुदा कुदरतुल गुरी ची दे तो खुदा ने इनकार संग गई या दे मुतहय्यर और दहशतज़दा वहशतज़दा संग रहे नुपार तकदीर अल्लाह फरमाए चस्तनुरी है आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहु अल-हक. अल्लाह वही चे कायनात के मदुई तखबल आयात और निशाने खेन विजिबल और इंसानी बदन बाने चे दुई रिसर्च के मुंगा लुंगी तो वो आफाकी दलाइल और देन तो वो अनफुसी दलाइल. अल्लाह ताला फरमाए चे आफाकी दलाइल और तखेन और अनफुसी दलाइल और निशाने दा बदुई तो हत्ता यतबय्यन तबय्यन यतबय्यन तबय्युनन अरबी लफ्ज जी उर्दू के तर्जुमे को रोज रोशन की तरह आयान हो जाएगा. दस्पीन रोज पशान बदली बाने दा खबर कारशी अन्नहु अल-हक सीधा कुरान दा खुदा हक पैगाम दे. अवलम यकफी बिरब्बिक उस आगा वक्त बदे द रिसर्च पर असास बाने दा मनी जिदा दा खुदा हक पैगाम दे. अल्लाह ताला फरमाई इसना पर रिसर्च बाने ज्यादा यकीन दे दा खुदा पर खबर यकीन नो देना हो पता हो लगेगा कि ज़ान लुई आलिम गणे खुदा रो ने कम आलिम गणे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहु अल-हक अवलम यकफी बिरब्बिका अन्नहु खुदा शिकायत है अवलम यकफी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शै दा काफी न वतार पर जिस्ता पर और दिगार वार शे खालिक दे और शेबाने पूरी की नो कुछ खबर है उकड़ा नो तेजान तसब्जक गवामा बस फौरन हो आया कि औ दा हक खबर अल्लाह करेगा दा हक खबर रसूलुल्लाह करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. न मोहतरम अर्ज में को रतास खिदमत के कि उस दा इंसान चे अल्लाह ताला दा मकाम वर्क
وسخر لكم السماوات والارض چې تا د پاره اسمانونو ځمکه مسخر کړ. وسخر لكم الانهار نهرونه تا د پاره مسخر کړ. دریابونه تا د پاره سمندر. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره. الله تعالی فرمایي چې تا د پاره مې شپس مسخر کړ. دا لګیا دي فلوټ کوي په هزارونو ټنه په دې کې وزن پروت یو دا فلوټینګ کوي. اوس الله تعالی فرمایي دا نظام اسټابلیش کړی ما ځکه دا کار کوي. ادروایز خو سطحي عقل څه شي سپرفیشل اپروچ هغه دا وایي چې دا شپ کې سره د شی ورډوب شي. دا خو بیا دا خو لیټران وجودي چې مساوي الحجم ابونه دی وزن کم دی دی وجه ډوبي الى اخره. ورګي به تور عقیده نوم به دا قوایا چې الله تعالی دا نظام دغه اسټابلیش کړی چې دا شپ ډوبيږي او ورستن ډوبشي. به د स्टूडेंट ने उस्ताद तपोस कि एक छोटी सुई वो पानी में डूब जाती है और बड़ा शिप वो नहीं डूबता, वो तैरता रहता है. ये क्यों? नबी स्टूडेंट जवाब और केस दिए कि सुई को तैरना नहीं आता और शिप तैरता रहता है. सुई को तैरना नहीं आता. वसखर लकुम अल-अनहार वसखर लकुम अल-फुल्क लितजरी फिल बहरि बिअमरिhi. और अल्लाह फरमाए वसखर लकुम अश-शम्स वल क़मर दाइबैन. The ajram falakiya, heavenly bodies, I have made them subservient to you. I have subjugated it to you. Those yo khudadi subjugation da de chetata light dar kai energy dar kai. Hobal subjugation da de कि उसको solar energy control को अपल मकानात अगर पर उसको खाली नंतम solar energy develop शुआ. The dear मख्की, I think it was 1986 or 87. Yeah, 90, I don't remember. तला इराक था नोलता हुई यो ځای ته بوتلم د سین غاړه سره د دې په غاړه باندې یو نوې سټي ډیولپ کړې و. نو هغه وخت په نوم کې ما سولر انرژي لایټ الته کړو. نو هغه وی د دې ځای دا ټول خاط نو سولر انرژي باندې روخانه کړی دی. نو هغه مال ته پوسو کو وی تاسو مرته پاکستان کې سولر انرژي ایکسپلایټ کړی. نو هغه خپل چپی جنوم نه وی سولر ما یو مونږ ډېر په خوا मैं मुंह डीप पखवाना सोलर एनर्जी एक्सपेक्ट करे देवे अगर संगा मैं मुंह सपिया के तबू सही अब मैं सख्त अखने के कट वर्तवाचो प्रधान बानी सादर राह को दुश्मन तो बाहर तब्दील अर्ज में को रतास खिदमत के कि अल्लाह फरमाए व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतमुहु व इन तउद्दु निअमत अल्लाह ला तहसूहा. तास में हर शे पर दी दुनिया के प्रोवाइड करे कि कम sta जरूरत है उस दे के डिफिशिएंसी नشته. the इंसानों के څه ضرورت لري ژوند لپاره that is provided by Allah subhanahu wa ta'ala to them in this world. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مان انزل الله داء الا وقد انزل له دواء. الله اس کی بیماریوں نے پیدا کړی دا علاج او دا دوا او په عالم کې پیدا کړی دا. خو صرف دومره دا چې میډیکل فیلډ ور ریسرچ کوي they find out later on that this is the vaccine which can prevent and protect you. अल्लाह फरमाई व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतमुहु व इन तउद्दु निअमत अल्लाह ला तहसूहा. कता सु शुरू कई چې د خدای نعمتونه او داغه فیورز دا کاونټ کوي چې سور دي. الله وی that's totally impossible, you cannot do it. دا ته کول نشي. بیا الله تعالی کمپلیټ ان الانسان لظلوم کفار. شیخ صاحب رحمت الله علیه وی چې الله تعالی وی چې انسان ډېر لوی ظالم او ډېر لوی کافر دی. دا ډېر ظالم دی او ډېر لوی کافر دی چې د هر څه ته ګوري او بیا هم نه خدای مانی نه خدای حکم مانی نه پیغمبر مانی نه پیغمبر فرمان مانی. نو عرض به کور تاسو خدمت کې چې اوس الله تعالی د انسانان د یو طرف ته خو ولا استعداد او صلاحیت ورکوم ورته فعالیت وایو او بل طرف ته د کائنات له انفعالیت ورکو فعل اثر کوون کې د انفعال اثر قبلون کې دي. انسانان لګي کار کوي او کائنات قبلای او نوی نوی سنه مارد وجود ترازی دا خو یو سایت سره ولکه څنګه چې ما وایي چې ډېر نو free lunch نشته. then you are bound to obey the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala and to follow his order. چې دا د خدای کائنات دغه سکسپلایټ کې الله تعالی فرمایي فحسبتم انما خلقناكم عبثا. do you think that we have created you people useless وانکم الینا لا ترجعون. you will not be brought back to Allah for your accountability. For sure you would be brought back. او زه به تاسو سره تاسو کوم او تاسو ته یو بل خبر وکړم که یو سړی الله دې موږ صحیح مسلمانان کی الله دې زموږ عقیده مستحکمه او عمل دې صالح
نو ګوره که عقیده مستحکمه شي او عمل د صالح شي نو دنیا کې چې د څومره مزې اغوستې دي جایز مزې نو خدای هغې باندې اکاونټبلټي بیا نه کوي. قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة لهم یوم القیامه. الله تعالی فرمایي چې د دنیا کې ما څومره څه پیدا کړي دي بنیادي طور مې پیدا کړي د اهل ایمان دپاره و چې چا ایمان نشته هغې نو مې صلاحیت کولی شي. ګوره داسې الله تعالی وایي چې بنیادي طور خو مې پیدا کړي د خپلو اهل ایمان دپاره دا زما دوستان دي. خو د دې لکه مثلا پرنسپل صاحب محترم سړی دی تاسو ټول محترم یې صحیح. اوس ګرمي د بجلي نشته او ما سره یو ببوز دی زه وهم بالذات او بالقصد پرنسپل صاحب ته دلته هوا میلاو شي خو جاوید صاحب محترم پرنسپل صاحب دی هغه ورسره سایډ کې ناست دی د هغه هم د هغې هوا نه مزې اخلي. الله تعالی دغسې وایي چې قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیامه چې دا د دنیا ټول څیزونه بنیادي طور ما د اهل ایمان دپاره پیدا کړي دي خو چې د چا ایمان نشته نو هغې ته هم استفاده کولی شي. البته آخرت کې زما نازونه هم د اهل ایمان دپاره دي فقط. او دې وجې نه بسم الله الرحمن الرحیم خو الحمدلله مونږ ټول ته راځي بسم الله الرحمن الرحیم نو ما ملګرو ته وویل رحمان او رحیم دا دواړه ډرایو دي دا مشتقات دي او د دې رادیکل لیټرز او روٹ لیټرز یا حروف اصلیه دي را ها میم رحم. اوس د دغې رحم نه ډرایو د رحمان او د دغې نه ډرایو د رحیم. اوس فرق یې څه دی؟ بسم الله څه ضرورت و الرحمن الرحیم دواړه ویلو ته بس خو دا به ویل بسم الله الرحیم یا به دا ویل بسم الله الرحمن خو دواړه یې وویل. نو قاضي بیضاوي هغه پکې ډېره عجیبه خبره کړې ده. هغه وایي د رحمان رحم دا عام شامل دی او د رحیم رحم دا خاص کامل دی. یو وار بیا د رحمان رحم دا عام شامل دی او د رحیم رحم دا خاص کامل دی. نو عام شامل everybody can benefit of that او دا په دنیا کې ټول خلک د خدای د رحم نه فائدہ اخلي. کریم کے اسقضان غیب جبر ترسا وظیفہ خورداری دوست آرا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظر داری. سادی بابا وای چې او کریم خدای څخه ذات دی کہ اسقضان غیب جبر ترسا وظیفہ خورداری نیک ټول ستاد رزق نه دا غي نه استفاده کوي ستاد دنیا نه فائدہ اخلي. یو طرف ته ابراهیم علیه السلام ته فائدہ غستره نمرود ته وغسته کني غسته لګزور سره او که موسی علیه السلام ته فائدہ غستره فرعون ته وغسته کني غسته. شیخ صاحب وی ګوره داسې الله تعالی چې فرعون له ډوډۍ ورکوله او باتروم ولوم کوو چاونه چې اشیاء کې ستک شو اگر چې هغه الله دشمن خو ایک کریمه کې اسقضان غیب جبر ترسا وظیفہ خورداری دوست آرا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا. مسئلہ دا عقیدے دا کہ عقیدہ مضبوط شو بیا سرے دے شیکنگ نکے ڈگمگاوی گی نا دوست آرا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظر داری. بہر تقدیر عرض میں کو تاسو خدمت کے چوس دغه عقل پاساس اللہ تعالی مو مکلف کو ته زما باندې ته بجوان زما د فرمان ستا فرمان به کوم ځای نه اخلي څوک براته وای الله تعالی دا سیستم دلونو برابروم. حضرت آدم نواله تر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې 1,30,000 انبیاء راولېږل. اوس چونکې دا سیستم په دې ممکنه دنیا کې دا دنیا قدیمه خو نه ده بل راځي په څه قدیمه ده حادثه ده اټرنل ده کې افیمرل اټرنل نه ده نو چې افیمرل ده مینز دا ایگزیسټنس راغلی ده او دا بنان ایگزیسټنس ته واپس دي. Everything goes back to its origin. كل شيء يرجع الى اصله. هر شيء پر اوريجن ته واپس روان دي. د عدم نه راغلي د عدم ته بزي. اوس پته ولګیدا چې کوم شی د عدم نه راشي نو دې لګیاي الیویټ کیږي. څه کیږي؟ الیویټ کیږي. بیا یو سټیج راشي د کمال ته ورسي بس خبره ختم شي. او دا پروسس مونږ روزانه ګورو. مونږ غنمو دانه وکړو دا غي گروث کیږي یو سټیج راشي کته نه ریبي اپ خپل پریوسی انتها ته ورسی. اوس دق کرانګي په دې ممکنه دنیا کې الله تعالی انبیاء راولېګل علیهم الصلوات والتسلیمات یو پروسس شروع شو. آدم علیه السلام نه سلولی او ګریجوالي دغه پیغام ډیولپ کېده. قران کریم کې الله فرمایي شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك
وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. الله تعالی فرمایي تاسو لما هغه دین درکړی چې دا مې نوح له ورکړو علیه السلام، دا مې ابراهیم له ورکړو علیه السلام، دا مې موسی او عیسی له ورکړو علیه السلام. اوس الله دا ذکر ولیکي. الله تعالی فرمایي was proceeding towards perfection and completion. او چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام راغی نو الله اليوم اکملت لكم دینکم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. With the message of Muhammad sallallahu alaihi wasallam I have perfected my favor to you people. اوس دغه دین او دغه وجه ده چې ټول انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات دا الله تعالی په یو خاص وخت کې یو خاص خطي او خاص قوم ته لېږلي. تاسو قران کریم وګورئ مې کې الله وایي الى عاد قوم هود لقد ارسلنا نوحا الى قومه والى ثمود اخاهم صالحا والى مدين اخاهم شعيبا. الله وایي نوح په خپل قوم ته لېږلو علیه السلام، عاد قوم ته هود لېږلو، عاد قوم ته ثمود قوم ته مې صالح لېږلی و، اهل مدین ته مې شعیب لېږ. دا پروسس چلېده تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. الله تعالی د هغه په ذریعه اعلان عام کړ چې قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. ګوره هلته هغه ټول پیغمبران چې دعوت ورکوي وایي یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیر. او زما قوم او زما ټرایب او زما ټرایب او زما ټرایب او زما ټرایب. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې چېرته داسې نه وي چې او زما قوم یا او زما ټرایب، بلکې هغه چې دعوت ورکوي یا ایها الناس اتقوا ربکم او انسانانو او د آدم اولاد. ځکه چې هغه سره دا پروسس کمپلیټ شو، دا پروسس پرفیکټ شو او هغه د ټولې دنیا تر قیامت پورې پیغمبر شو. بهر تقدیر عزم کو استاد خدمت کې چې اوس دا د الله مهرباني ده د انبیاء راولېږل. یو خبره ځان سره یاد کړئ، بعض اوقات موږ کوشش کوو چې مولایان شو بې استاده، چې عالمان شو بې استاده، ډاکټر بغیر استاده بغیر د میډیکل کالج نه جوړېدلی شي، انجینیر بغیر د تاسو دلته راځئ خپل وخت لګوئ. دا استادان مو لګیا دي، ګورنمنټ پرووایډ کړي دي، دی له تنخواګانې ورکوي، دی له نور مراعات ورکوي، تاسو ته دا فیسلټي پرووایډ کوي. دا څه دپاره؟ دا دې دپاره چې ته پراپرلی دا نالج سیک کړې او دا علم یوخذ هذا العلم عمن عرف بالطلب. عبدالله ابن مبارک رضی الله تعالی عنہ رحمه الله فرمایي چې دا د دین علم به هم د هغه چا نه زده کولی شي چې څوک په دې باندې معروف وي او دا فهم لري چې د وخت لګولی دی او زده کړی کړې ده. خبره نو تاسو ته په دې باب کې یو خبره که چا سره دا معلومات وي، که چا سره دا معلومات وي چې الله تعالی یو وخت کې یو کتاب راولیدو بغیر د پیغمبر نه. Now I'm looking for that information. If somebody can give me that news. تاریخ کې څه او بلا ډېر پیغمبران داسې رالېږلي دي چې کتاب یې نه دی ورکړی، پیغمبر رالېږلی دی. دې نه پته ولګېده چې د زده کړې دپاره بنیادي شی کتاب نه دی، اساسي شی استاذ دی. څه شی دی؟ اساسي شی استاذ دی. اوس که ته استاد ډراپ کړې پټ یې باندې سایډ او ته ډایرکټلی د کتاب نه استفاده کوې فضلوا واضلوا ګمراه به یې او خلک به ګمراه کړي. نو محترمو عرض به کوم تاسو خدمت کې چې اوس تاسو یې په میدان علم کې ما آیتونه تلاوت کړو. اقرا بسم ربک الذی خلق. لومړی وحیده لفظ اقرا لومبنی لفظ چې الله طرف د رسول پاک صلی الله علیه وسلم راغلی دا لومبنی لفظ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سامع عصر ته شوی اقرا. نو ما یې ترجمه وکړه. ما د اقرا معنا یوازې نه چې ریسایټ read and learn. recite read and learn. اولولا تلاوت کا زده کا زده کا خدای نه دی ویل چې زده کا. حالانکه په عربي ګرامر کې بلکې هر ګرامر کې او هر لینګویج کې سنټنس د کمپوننټس لري، کنټنټس لري، ورب سبجیکټ او کله آبجیکټ، فعل فاعل او مفعول. اگرچه simple sentence that is consists of verb and subject only, فعل فاعل ہو. but a perfect sentence that is consists of verb, subject and object. چې فعل دی وي، فاعل دی وي، مفعول دی وي. اوس دلته هم اقرا
نو اقرا دا فعل هم دی او چونکې صيغه د امر ده لہذا دا تر سبجیکټ ذکر ضروری نه دی ځکه موږ ورته ضمیر مستتر هډن پروناون دی وټ کې په خپل پروت هډن پروناون په دې لفظ کې په خپل پروت دی اقرا قل ولا چاته وي تا نو دا هغه هډن پروناون دی خو دلته اوبجیکټ او مفعول نه ذکر کړی چې سول ولا نو ما مرګورو ته مې دا ورته ولي کې عبد کمال سے بتاستو د لیکل دی چې اقرا كل ما تستطيع أن تقرأه. Learn anything which you can learn. Read anything which you can read. Make the earth. I'm telling my students there, if you are passing by a piece of paper that is on the ground, just pick it up. Maybe you will find a point you are looking for. تاغوی تمام حصے لکلے شے دا ٹریش کواما دا زان سر محفوظ ہو ساتا گو رہے مالا کسو دو کفر کتاب را کی جاقاؤں گو رہا ازما بل کار نه زه بس دا سټډي کوم طالب علم یم نو طالب علم بس کوي سټډي به کوي نو چې دا کتابونه چې هم زه لیکم نو ما ته زمون برګر دی او زمون د تفسیر فاتحه او بقره باندې پی ایچ ډي او مقلد الول خان یونیورسيټي نه هغه یو ځل ما ته وې یو ځل راته ما کتابونه راوړل نو دا مکتب شیخ خلیل والا ته ورکول مولوی عباد الله ته چې دا کتاب بداسي کې او دا بداسي کې دا بل نو زه په قلم باندې لیکل کوم نا خو ډېر شی او په زرګونو صفحاتو ناغه داسې معصومیت سره او انوسنټ ایمانه تاسو کې قاضي صاحب ما ځکه موږ په ټیکنالوژي زمانہ کې یو زمانہ چې خلک ایجوکیټډ نو قلم بچا سره نو کاغذ بوم نو یا خلک ایجوکیټډ شو نو قلم او کاغذ دواړه پیدا شو صحیح خو زما په خیال اوس ټیکنالوژي خلک بیا ان ایجوکیټډ کړي چې سره قلم نه دی کې کوي ورسره مسره دوه درې صحیح مسره کلمونه هم چې کې کاغذ را سره هم وي ځکه سډنلی الله تعالی په ځین کې یو پوینټ راولي او همدا بیا یېږي نو بس زره کاغذ راواله ما ځان سره وړي کوم بیا جیب کېده زما دا جیبونه دا کاغذونو ډک دا کاغذونو ډکي نو زه بهر تقدیر دا عادت پیدا کوي خصوصا سټوډنټان دا ټول زما رونه خويندې بلکې I can call you my sons and daughters صحیح دا زما ټول زامن لوڼې دا سټوډنټان ټول زما زامن لوڼې دي because I am only 35 and you are 10 15 ما راکړو څه د پوسې کې قصد ستاسو عمر څومره دی نو زه ورته maybe 34 or 35 دوره به وي نو د څو کاله وړاندې په دغه حیات آباد کې بیان ته ورغلی وم هلته دا سپین ګیري علماو نو هغوی ته هم 15 منټه ټایم ورکول بیا ستاسو وزیران منسټران او سینیټران هم پاتې وو هغوی نو هغوی ټول موجود وو نو یو یو به راپاڅېدنه بیا به یې زمونږ شیخ زمونږ استاد او زمونږ شیخ او استاد راغلی شیخ استاد فلان فلان هر یو سپین ګیره به راپاڅېده اوس زه خو ځوان سړی یم نو چې بیان مې وکړو بیان نه پس ناست وم ملګرو سره هلته خو ټول دا ریټایرډ افیسرز وي هغه یې قاضي صاحب یې ورته تپوس کولی شو ما یې څه ما وې که څه مسلې تپوس به کوي ما یې څه وې دا ټول سپین ګیري علما راپاڅېدل چې زمونږ استاد زمونږ شیخ زمونږ استاد زمونږ شیخ دا دی اسې ایز ا ریسپیکټ وي او که دا واقعي ستا سټوډنټان دي ما ورته زه په دویم ځل راغلی یم یو ځل تللی وم ما زه په دویم ځل نو بهر تقدیر تا زما بچی او پلار که بچو ته صحیح خبره ونه کړي دا خیانت کوي خو داسې پلار وینه چېرته دنیا کې چې بچو ته به ناپاکه مشوره ورکوي بعض اوقات دی په خپلو الفاظو کې سختي هم وکړي خو سختي د بچي د خیر لپاره که د شر لپاره د بچي د خیر لپاره نو بهر تقدیر عرض مې کوم ستاسو خدمت کې چې اقرأ كل ما تستطيع ان تقرأه قل ولا هر هغه شی چې لوستی شي ځکه ما تاسو ته ما باجم استاد ته ویلې وه صحیح غزل مې هم د استاد نه زده کړې وې غزل مې دې جاوید صاحب ته مې کله کله دی طالب علم هم خو ته مې کله کله غزلې اورولې نو بهر تقدیر عرض مې کولو تاسو خدمت کې چې اوس اقرأ كل ما تستطيع ان تقرأه چې څه لوستی شي نو هغه الولا البته دا خبره ده چې ته مسلمان بسم ربک هغه شی الولا چې په هغې باندې بسم الله ویلی شي ضیاءالحق صاحب په دور کې هغه لازم کړي چې سرکاري کاغذات اور باندې بسم الله الرحمن الرحیم بسر کې دي کوي تاسو به یاد دي دا اورډیننس نافذ کړو چې سرکاري کاغذات باندې
بسم الله الرحمن الرحیم لیکي نو ما خپل سپیچز کې وې ما نه په هر کاغذ مې لیکي صحیح ما د بانک هغه ډاکومنٹ چې باندې سودی کاروبار کیه ته بسم الله ویل دا حرام دي خپل ایمان یو ار پټینګ اټ آن سټیک خپل ایمان خطرې ته ورکې اوس په زنا کارای باندې سو بسم الله الرحمن الرحیم ویل زګور سره په غلا باندې ډاکې باندې نشي ویلې دا ځکه چې مستلزم د استحلال او استحلال د حرام د متفضل راځي کې وینا کوفر دی استحلال حرام دا کفر دی نو بهر تقدیر عرض وکړو تاسو خدمت کې چې اقرا بسم ربک چې څل ورسته شي غول ولا البته هغه چې د خدای نوم په غسته شي نو پته ولګیدا چې something which is legitimate and legal that is according to Islamic law نو هغه اول ولا دغه څه شرم تاسو دلته ساينس سبجیکټس وایي زه یو آرټیکل مې ولیکه ما وی اگر چې محقق توسی دا ډېر لوی لاجیشن دی ډېر لوی منطقي فلسفي محقق توسی دا څه نصیر الدین توسی دا په دې څه دی نصیر الدین توسی هغه وی علم دوه قسمه دی هغه یو ته وی علم الحال او بل ته وی علم المآل علم الحال چې دی دنیا سره تعلق دی علم المآل چې راتلونکي دنیا سره تعلق دی آخرت سره تعلق دی خو هغه وی د علم الحال د علم المآل د بهترۍ لپاره د مآل د بهترۍ لپاره دی نو که ته ډاکټر شي ساينټیست شي د خلق خدا د هغه خدمت مقصد اولین وګرځوا نو ته بلګیا علاج بکې الله به ثواب درکړي ته بلګیا وخت بلګې الله به ثواب درکړي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم کې یو عربي راغی عربي مینه فارمر اکاشکار افغانان ورته بزګر وایي څه ورته بزګر وایي ورته نو بزګر راغی نو نبی علیه السلام سره هم لاس میلاو کړ صحابه سره هم لاس میلاو کړ لاسونه سخت شوي وو کدال سره بلچی سره رمبي سره لور سره مختلف یوټنسل سره مختلف ټولز سره نو یو صحابي ذکر وکړو لو تورمت یداه عن الجهاد فی سبیل الله یا رسول الله څومره خبره د د لاسونه که سخت شوي دا تڼاکې پې راغلې وې جهاد سره د الله لار کې نبی علیه الصلاة والسلام فورا وفرمایل لو تورمت یداه عن اکتساب الحلال لينفق على ابوين شيخين وصبية صغار في سبيل الله د لاس د سخت شوي دي حلال کمایه سره حلال کار سره بزګرای سره زمیندارای سره کاشتکارای سره دې د پاره چې د حلال وګټي چې د خپل بوډا مور پلار په خدمت وکړي او د خپل اولاد په تربیت وکړي دا جهاد فی سبیل الله دی البته د مسلمان د پاره ضروری دا ده چې د نیت ټیک او د نیت په خوا خدا ټکنالوژي دومره ډیولپ نه و او دلته به قد غنونه ومو او موږ خو همیشه تحریکونه چلول د ګورنمنټونو خلاف د څه خلاف بلکې د میاشتې به تاسو ته لطیفه وایم مفتي صاحب تا لپاره ما یو کتاب ولیکه انګلیسي کې هم لیکلی اسلام اینډ پالیټکس اسلام اینډ پالیټکس ځکه د امریکې متعلق د خلکو یو عجیب تصور دی چې هلته څوک د اسلام به طور نظام ذکر نشي کولی دا یو تصور دی یا څوک د جهاد نوم نشي اخیستی نو ما کتاب ولیکه هلته چې جهاد وټ وای اینډ وین جهاد او دا زما زوی ما سره اوس جوړ بهر وته نو دې لګي کمپوز کوي او دا ټول الټر رجسټرډ کړی دي او دا هغه سپریم کورټ کې پای کورټ لایبرری کې یونیورسيټو کې کالجو کې هر ځای پراته دي نو ما کتاب ولیکه جهاد وټ وای اینډ وین دلته مې د علماو د پاره عربي کې لیکل مفتي صاحب تاسو رسته کنه الجهاد فی الاسلام لماذا وكيف ومتى الجهاد فی الاسلام لماذا وكيف ومتى او بیا مې اردو کې هم دا یو ورجوړ کې جهاد کیا کیوں کیسے نامه د کتاب جهاد کیا کیوں کہ مولانا سمیع الحق صاحب رحمه الله او ضرورت قاضی صاحب دا د کتاب د نوم چې کې دي دا څنګه سوچ کې مورته مولوی صاحب چې رښتیا ته وایم زه سوچ پنه کوم چې کتاب مکمل شي بس وای مې زین کې سوا چې مې ته مو ولینه منی کې ماته القا کیږي مې ته وایم ولینه منی کې ماته القا کیږي چې کتاب باندې دا نوم کېده بهر تقدیر دکو سیرت باندې کتاب درسته زما کتاب سیرت النبی والا لا ده کتاب مکمل نوم دی وکفا بالله شهیدا محمد رسول الله د آیت سره دا کتاب نوم دی وکفا بالله شهیدا محمد رسول الله د دې انګلیش ورژن هغه مې ولیکل هغه د دې نه زیات غټ دی لږ زیات مفصل دی تقریبا 800 صفحات دی او دا غټ صفحات هغه له نوم کې خد محمد دی اپاسل اف مرسی محمد دی اپاسل اف مرسی فرشتہ رحمت اپاسل دی فرشتہ محمد دی اپاسل اف مرسی سو اینی هاو نو ما ذکر کو چې اقرا بسم ربک الذی خلق قل ولا هر هغه شی چې ته لوستې شي البته هغه شی چې کوم د خدای په نوم شروع کې دی
نو معنا دا ده چې لیګل لیجیټیمیټ او شرعي علم. نو ستا ساينس او شرعي علم دی. ما وې زه دا فرق وکړم، دا علوم دنیویه دي او دا علوم دینیه دي. ما وې دا دنیویه دینیه دي او دا دینیه دنیویه دي. ځکه دا دینیه صرف دینیه کې او دنیا سره تعلق نو بیا خو دې امپلیمنټیشن نه کیږي، نو ته مخاطب په دې دا امپلیمنٹ کا. بلکہ اللہ تعالیٰ لغایت سے تلاوت کے شرع لکم من الدین والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان دا ورڈ اقیمو ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دا اقام یقیم اقامتن straighten it نیرے کا ان اقیموا الدین keep it straight. ہمارے دے اصل معنی دا ان اقیموا الدین implement it is law of the land. Implement it is law of the land. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوا إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله تعالى فرمائے اقرأ بسم ربك الذي خلق. دغه ساينس سبجیکٹ چې توای دستار پر دین دې چې پراپر مسلمانې او دغه میډیکل چې توای دا تر پر دین نه دی، د طرف دین نه دی کدی کې د خدمت خلق جذبه نه، ځکه دین او عبادت د دوه سيزونو نه، اطاعت حق او خدمت خلق. پس دا دوه جملې یاد وساتئ ژوند به آسان شي. اطاعت حق، خدمت خلق چې د خلق خدا خدمت بکې. او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الخلق كلهم عیال الله. مخلوق ټول د الله فیملی ده، دا سره د الله فیملی ده. فاحبكم الى الله احسنكم الى عیاله. تاسو کې د خدای خوښ هغه څوک چې څوک د خدای فیملی سره خي، چې چا سره خي، یعنی خلق خدا سره. پرون ما کپڑے چولې نو کپڑے د پاسه د سره مچای ناشته و. اوس موږ خو چې مچای وینو بس فورن پیلان دی کوي که پس مکه پریوزي. ما غډیر آرام سره راوغسته بهر می داسې وخو کې ور وګورځوله. زه په لار حالتم چې واک کوم ولکې خلکو ته وایم وا بګونه وای ما دا فری اف چارج دا سروینټس دي. دا د ایکو سیستم بسره دا ایکو سیستم موږ تباہ او برباد بیړه مو ورغړ کړه. ظهر الفساد فی البر والبحر ما کسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللہ تعالیٰ فرمائی دا دنیا ڈسٹرب ہی ستا دے کردار دا وجہ سوا چې ستا کردار دا دے چې تا دا دنیا نیچرل سسٹم او فطرت ته تباہ او برباد. دا پولوشن چې دلته فاګي ته وګورم تاسو ورته فاګ وایي ورته فاګي وایي. نو دې فاګي یا الله دا بس کیږي د دې قوم عقل بسر دا کر راځي. مولا بلګر سے وایي زمونږ عقل خوند تر رسیدلی دی. صحیح اوی دا الته دومره زبردست پمپ موږ سره ستنه چې واپس سر تر ورسره او دې دلته راشم او دا په دې لار باندې چې ټریول کوم او دا د سیمټو ځنګل وګورم. تاسو د سیمټو ځنګل پیژنئ؟ سیمنټو سریا کا جنگل ټاونشپ اور ټاونشپ اور ټاونشپ اور ټاونشپ دا ټول اګریکلچر لینډ چې موږ په دې باندې تباہ او برباد کړو. بس انسان له الله عقل ورکړی دی. دا ځان سره مسله یاد کړئ چې تقدیر زموږ عقیده ده. تقدیر زموږ خو په تقدیر موږ مکلف نه یو، کوم ګویګو نه مکلف او ته په هغه شی باندې کې به هغه شی چې دې کولای شي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نو موږ مکلف په تدبیر باندې، موږ مکلف یو په تدبیر باندې. البته تقدیر حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك ولا تعجل واستعن بالله وان اصابك شيء فقل ما شاء الله وما قدر ولا تقل لو ان فعلت كذا لكان كذا وكذا فان كلمه لو تفتح باب الشيطان او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه الترمذي. امام ترمذی نقل کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې قوي مؤمن سو strong believer. او strong believer څوک دی چې belief strong وي، اخلاقیات strong وي. دا ځان سره بل مسله یاد کړئ. میں یو کتاب لیکل دی اسلام از دین. اسلام زه ورته ریلیجن نه وایم چونکې انګریزي کې د دین متبادل نشته، نو د دې وجې موږ دا لفظ استعمالو. خو که ته لاړ شې او ډکشنري وګورې نو ریلیجن ډیفاین شوی دی په یو عجیب انداز باندې چې اسلام سره هېڅ تعلق نشته. اسلام نه کوالیفای کوي ځکه ریلیجن هغه وایي بلیف ماته ګورئ بلیف ان سرټن میټافیزیکل فورسز ما فوق الطبيعيات قوتونو باندې عقیده ساتل دي ته څه وایي ریلیجن وایي. څه ورته
بیا بل تعریف لکړه دی set of a few rituals د څو رسوم او رواجونو مجموعه د دین ویل شي. اسلام نه صرف belief in metaphysical forces دی او اسلام نه صرف a set of a few rituals دی، دا دین دی، دا یو complete code of life or system of human life دی. جارج برنارد شا سو تاسو خو پیژنئ، تاسو تعلیم یافته خلک یې، زه خو تاسو نه زده کوم، تاسو راته ویلي دا نو تاسو نه مې زده کړي دي چې جارج برنارد شا ما وویل ما دې مذهباً یهودي و، مذهباً یهودي و او فکري اعتبار سره کمیونست و، فکري اعتبار سره. نو دا عجیب کمبینیشن دی دا، ځکه یهودیت دا د ایکسپلایټیشن نه عبارت دی او کمیونزم دا د ډسپرسمنټ نه عبارت دی چې ورکه خلکو له ورکه 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 ورکه. کارل مارکس بابا ما یو کتاب هلته لیکلی دی، غټ کتاب دی، غټ کتاب دی، کیپیټلیزم کمیونزم اینډ اسلام. هلته زموږ څه ملګري دي ارشیډ ماهران دي ته ورکړی چې دا کمپوز کې ایډیټ کړي. نو زه اوس ورغلم ټیکساس ته، نو هغې وایي چې د هغې ایډیټینګ او کمپوزینګ دا دواړه برابر شي، ته په نظر واچوه دا کاپي به تاله درکړو. نو ما لټو 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 نو اوس د هغه ځای ټرنډ دغه دی چې چېرته ما د هاروې ذکر کړی دی نو هغې هلته د هاروې پکچر لګولی دی، چېرته ما د هینټس ذکر کړی دی هینټس پکچر لګولی دی، د کارل مارکس ذکر مې کړی دی مخامخ ورته دی. نو کارل مارکس خو دومره غټه غټه ګیره ده، وړه ده که غټه ده؟ دومره غټه غټه ګیره ده. نو یو مولوي صاحب راسره ناست و، وایي جي دا څوک دی؟ ما دا شیخ الحدیث مولانا کارل مارکس صاحب دی. ما دا شیخ الحدیث صاحب مولانا کارل مارکس صاحب دی. حاجي دا دی، دا خو یو پوره مسلمان ښکاري. ما دا د اکنامکس مسلمانو، د څه مسلمانو؟ ما دا د اکنامکس او د اقتصاد مسلمانو. بهر تقدیر عرض مې کول څه خو جاوید صاحب ته خو زیاته پته ده، اوس خو پرنسپل صاحب دی خو دی خو ما سره ورکړو دغسې وه، نو ته ته خو زیاته پته ده. ما به د شاه صاحب فلسفه ویله دوی ته، کلاس کې به مې ولا اغوستل، نو شاه صاحب فلسفه مې ویله. نو دلته ساده مولوي صاحبانو به زما متعلق فتوا ویل، قاضي صاحب دی مولا او شیخ التفسیر دی خو دی کمیونست د څه شي کمیونست. ما دا خو داسې کمبینیشن دی لکه سړی ووایي چې دا سړی مسلمان دی خو دی کافر. نو بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس نبی علیه السلام فرمایل چې قوي مؤمن دا بهتر دی و احب الی الله، د خدای خوښ دی د کمزوري مؤمن مقابله کې. نو اوس دا قوت به څه کې پکاري؟ په عقیده کې، نمبر 2 په اخلاق کې، نمبر 3 په اعمال کې. یعنی عقیده به هم مضبوطی، اخلاق به هم مضبوطی او وای او ورسره نور فیلډز هم مراد دي. کوم پروفیشن چې دی نو په هغې کې به هم مضبوط دی. یعنې چې ډاکټر وي نو ښه ډاکټر به یې میکي ماوس بزنس به نه کوي، که ټیکهدار یې نو ښه ټیکهدار به یې داسې پول به نه جوړوي پنیر یا خوړ باندې چې په 3 مرض پې تش خر بغیر د بورې تېرېږي او کته کېږي. دلته موږ داسې پولونه هم جوړوو، د انګرېزانو دا پولونه دا زموږ په ډینیر باندې دي، هغې نه خښته اوس هم لړولی شي؟ نه شي ته لړولی. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث کې فرمایي سق لدنیاک كأنك تعيش ابدا واخفه لاخرتك كأنك تموت غدا. دنیا کې کم کار چې کې دومره مضبوط وکړه لکه ټول عمر به په دې دنیا کې. واخفه لاخرتك كأنك تموت غدا، خو داسې لایټ واخله د عقیدې په اعتبار باندې لکه سبا چې به روانې دي نه، ځکه چې ته مضبوط کار وکړې next generation they will respect and utilize it and you will be rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala forever. تا مضبوط کار کړی دی، د دې نه به خلک استفاده کوي، ستا ګویا کاتے ته به ریوارډ روان وي. لکه د بل ګیټ برایل چې درپسې درځي، لکه د چا په شان بل ګیټ پېژنئ؟ باچا خان یونیورسټۍ کې مې تپوس وکړو، ذکر به کوو نو داسې نن ذکر راغی، ما د دنیا د ټول نه مالدار سړی څوک دی؟ نا ټول سټوډنټان وایي چې بل ګیټ. ما د سړي لامل تاسو پردی شمارئ، خپل د سر ټکه نشته، تاسو پردی شمارئ، سره څه شی نشته. نو بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس نبي علیه السلام فرمایي چې المؤمن القوي خیر واحب الی الله من المؤمن الضعیف. عقیده کې مضبوط مسلمان دا د عقیدې د کمزوري مسلمان نه د خدای زیات خوښ دی. په کردار او اخلاق کې قوي مسلمان دا د کمزوري مسلمان نه چې اخلاقیات کمزوري د هغه مقابله کې زیات خوښ دی. په عمل کې قوي مسلمان هر فیلډ کې چې کوم فیلډ کې د عمل دی، نو په هر فیلډ کې چې ستا عمل قوي وي د هغې فیلډ د کمزوري عمل والا نه تر خدای زیات خوښ دی. او نبی علیه السلام فرمایي فی کل خیر، خو مسلمان بیا هم مسلمان د خیر دواړو کې شته.
دا مسلمان بزلیه نه کله کله مونږ داسې وای سړی رضی مسلمانان نه کافران خدای انا لله و انا الیه راجعون انا لله و انا الیه راجعون دا عقیده او عمل دواړه یو بل سره کمپیریزن کې د کافر عقیده نشته د مسلمان اگر کې عقیده کمزور ده خو عقیده خو شته او الله ته بنیادی طور مطلوب عقیده ده د عقیده په اساس باندې عمل مطلوب دی الله ته المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم شی تا لپاره نافع مفید دی هغه باندې ایګر شه انشیس شه احرص دا حرص په عربي لغت کې په انګریزي کې موږ دوه ترجمه کوو حرص څه شی دی که بد شی دی بد شی دی څه شی دی حریص سره greed is a curse څه شی حرص ایک بہت بڑی لعنت ہے خود عمدہ حرص نبی علیہ السلام پہ حکم ہے احرص حریص شاہ او اللہ تعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت ذکر کی لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام ډیر حرصی دی واسنه اوس ټیکنالوژي دور دی چې تاسو دا پورشن زما د تقریر نه کټ کړئ او وایي چې قاضي صاحب کالج کې وی چې پیغمبر علیہ السلام ډیر حرصی دی نو کافر باندې کوي دا یو ډیر لوی خیانت د سوشل میډیا کې سوشل میډیا ته ګټر میډیا وا صحیح ده کنه دا ډیره بدبوې میډیا ده څه دی باندې چیک اینڈ کنټرول شته تاسو چیک اینڈ کنټرول نو اوس دا کنټرول کیږي صرف ستا اخلاقیات سره خدا خوف سره که خدای نه یریږي نو بیا به دا کار نه کوي خو د خدای یره ختم شوی ده منیر نیازی وایي چې خوف خدای پاک دلوں سے اتر گیا شعر ځان سره یاد کړئ خوف خدای پاک دلوں سے اتر گیا آنکھوں سے شرم سرور کونوں مکان گئی نو زمونږ زړه کې د خدای یره پاتې شو نو د محمد رسول الله په حواله زمونږ څخه شرم حیا پاتې شو دا دوه شیونه چې ختم شي بیا خو انسان د حیوان نه بدتر دی ولکه کله انعام بل هم ازل نو ته خو مسلمان نو که نور خلق دغه څه کوي دا میډیا دغه څه استعمالي د بد اخلاقۍ او بدتمیزۍ لپاره ته خو مسلمان ځان خدای ته جواب دی غني ته خو مسلمان آخرت ته ځان جواب دی غني واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى سوچ او يريدل مقامه امام ربه من خاف مقام ربه مفتی سے فرمایا دا نو بیان کیږي که تفسیر واما من خاف مقامه امام ربه سوچ د پروردگار روان دی د اکاونټیبلټی لپاره د خدای نه یریدل چې خدای ته بولانه مننه ورنه تاسو کوي څه شی ته پټول شي وای ریکارډ کې څه ټمپرینګ کول شي سکاما کولن سیمی کولن پکې بدول شي وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد الله تعالی وای کاما کولن سره سره ستا ټول اعمال ال طریقال انسکرایب دي اس شی پکې نشي بدلول نو کداغه شی نه مونږ ویریږو ناروا به کی وای نبی واما من خاف مقام ربه ونهى نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي چې قیامت پر ورځ زما یا امتی کا الله فیصله وکي چې ټیک him to the hell fire throw him down there به بوزي اپ سايد ډاون په دې جهنم کې ورده ان چې فرشتي ونی سي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې کلمه خو ویلې ده نو زه بس کول نشم جالم ورده بس صرف دغه یو تصور ځان ته ودرو چې د ما د وجه پیغمبر اسلام خدای مخکې جاړي علامه اقبال مرحوم هغه ډېر عجیب خبره کوي تو غني اظهر دو عالم من فقیر روز محشر عذرهای من پذیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفی پنہا بگیر کہ او اللہ ستا خو زمونږ عمل تا کردار ته ضرورت نشته حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لو اجتمع الناس على اتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا ولو اجتمعوا على افجر قلب رجل ما نقص ذلك في ملك الله شيئا کله ټول دنیا خلق تمره نیکان چې لکه محمد رسول الله صلی الله نبی علیہ السلام وای د خدای بادشاہي کې دې سره سزیاتی یا اضافه کیږي دغه د خدای ضرورت نشته ولو اجتمعوا على افجر قلب رجل او کله دنیا خلق داسې شیطانان چې لکه ابو جهل فرعون تي نو خدای ته څه نقصان شته وای الله بادشاہي کې څه کمی راځي نراځي من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد الله تعالی فرمایي سوچ خیر کوي د خپل فائدې لپاره کوي چې شر کوي په دغه لګي پروردگار چا سر زیاته نه کوي ما ربک بظلام للعبید نو الله وایي چې تو غني اظهر تو عالم من فقیر روز محشر عذرهای من پذیر چې زمون عمل ته خوستا هیڅ ضرورت نشته او یا الله مون خوستا رحم ته محتاج
موږ انسانان یو، موږ نه ګناه شوی هم دی، ګناه به کېږي. یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر په لار روانو، حضرت حنظله غسیل الملائکه چاله چې فرشتو غسل ورکړو د مرګ نه بعد، شهید د احد دی، نو دې روانو بازار کې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته سلام وکړ، السلام علیکم یا حنظله. حضرت حنظله ورته وی لا تسلم، ما ته سلام مکوه، نافق حنظله، حنظله منافق دی، منافق ته خلک سلام نه کوي. حضرت ابوبکر رضی الله عنه فورن فیل کوي چې سړي باندې څه مسله ده، ځان سره روان کړ، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بوت. حضرت ابوبکر ورته یې حنظله ته سلام وکړ، داسې وبې نو هغه ته تاسو کې حنظله څه وایي دا وی چې موږ چې تاسو سره ناس یو نو د ایمان کیفیت مو بل وي، او چې تاسو د مجلس نه پاسو بازار کې او دکان کې یو ځای بل ځای یو، نو بیا هغه ایمان دوره کته لاړ شي، ما په ځان باندې یاره چې منافق خو به نه یم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی دا احوال دي، د دې احوالو نه به تیریږي کته دائما ابدا هغه شان لکه ما مجلس کې چې لصافحت کل ملائکه به او فرشتي ستا ملاقات تر اسمان د علی سلام پر سره کوي، چې صلی الله پیدا کوي دې برکت ته حنظله وی دا احوال بدر باندې راځي. نو موږ انسانان یو علامه دا خبره کوي تو غنی اظهر تو عالم من فقیر، روز محشر عذرهای من فقیر، قیامت پر ورځ تبه نمبر 1 ان سیکوینس قرآن کریم کی لفظ راضی وقالوا ما لهذا الكتاب ولا كبيرة اوس دا احصا معنا خو مونږ کو چې پشمیری لیکلی زما هر یو عمل دی فایل پشمیر لیکل، خو ما د احصا معنا دلته په دې آیت کې صرف شمیر نه دی، په سیکوینس کې لیکلی دی وذ ټایم اینڈ ډیټ، وذ ټایم اینڈ ډیټ یعنی نمبر 1 هر یو عمل ښه او بد دا نمبر 1 اون په هغه سیکوینس کې چې کوم سیکوینس کې تا کړ، او وذ ټایم اینڈ ډیټ لانا رضوا 10:05 پر 10:06 10:07 د دې وجه خو به سړی وي مال هاذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، دیکھو ماینوٹ ایکشن زما هم نه چرته مس کړه اسکپ کړي اپ کوم لیکل دي. الله يعلم خائنة الاعين، الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. الله تعالی فرمایي چې دا سترګم داسې وې هم زه ریکارډ باندې شو چې درګه داسې والي دا کار باندې کې آنک مارنا دا کار باندې کې مختلف طریقو سره خلک د افغانستان مخکې صدر و نو دا هغه اعصابي څه مثلا دا سترګه به داسې خوځېده نو دا سمت شمال والا دي، شمال والا ښه خلک دی، مسلمانان خلک دی نه، او دا شمال والا لوګو داسې مين نسبتا ترقی یافته خلک دی صحیح. نو دا هغه ځای زنانه چې دین دای کابل خار سره ځکه کابل خار ډېر ډیولپ خار و، تبا برباد چې الله دې بیا آباد کی، خو بهر ته دې ډیولپ خار و، نو دغه شمال والا زنانه خصوصا د دې کابل خار سره ډېر محبت و. وې داغه دور کې به کابل ته نه راتلی، اسې دا پلایټ موډ کې واقع یو چا توهین نه کوم سټیریوټایپ نه صحیح. نو هغه دلته نو هغه چا زنانه وته بل کسوي په کابل نه بیرمي کابل ته نه ځي، نو پلایټ موډ کې هغه ورته چې نه میروا نظم وچرا ولې نه ځي وې درو چا فلان است نو ناخله من ټنس دی ځکه چې چا توهین نشي وې فلانه دلته وې فلانه دلته دی وجنه وې چې پلانې د نسو شو وې چې شپک دي زړه او ارجع تسترګي وای. نو الله تعالی فرمایي الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، استاد زړه کې چې کوم خبر اوري الله فرمایي لقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. اوس دا یو نوې ډیولپمنٹ دی یا نوې ریسرچ دی، نوې ریسرچ دی چې دا سوچ یوازې دماغ کې کزړې هم کوي. نو اوس نوې ډیولپمنٹ دی بلکې ډپارټمنټ نوې ډیولپ شوی دی او هغه ډپارټمنټ ته نیورو کارډیالوجي. نو کوم ځای چې نیوروز وي هغه ځای تھینکینګ هم وي، هغه ځای نو هغه وایي زړه سوچ کې موږ وایي دا خو موږ په خوا خو تاسو را سره نه مړ تاسو دې صرف وینه داسې کوي، تاسو دې صرف وینه موږ وینه دې وینه نه علاوه نور هم ډېر کارونه کوي. نو بهر تقدیر عرض وکړه ماته ګوري عرض وکړه تاسو خدمت کې چې ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. حبل الوريد ايوتا یا جګولر وین، ايوتا یا جګولر وین امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا هم د یو وین د ټول بدن کې
خور دی ټول بدن کې خور دی نو چې سټ کی نو الورید ورته وای سټ کی الوتین ورته وای څه ورته وای ثم لقطعنا منه الوتین نو وتین ورته وای الا سنت چې خور شوی دی نو وریدین وای ورته سوی ورته وریدین وای ورته او لاندې چې شي ته تللی دی نو ابهر وای ورته او دې شابانه چې بیا ورغله دی نو اسلم وای ورته او لاندې بیا پتونان ته چې ور خور شوی نسا وای ورته هر کوم نسا خو تاسو پیژنئ نو په بدن چې ضعیف کیږي نو په دغه رګ کې یو ځای درد پیدا کیږي نو چا دی ځای سو کوئی د املا کې مې درد سو کوئی پتون کې مې کو نسا سو کوئی تشی باندې مې درد راځي الی اخره خو دا یو سیستم دی چې الله تعالی انساني بدن کې جوړ الله فرمایي ونحن اقرب الیه من حبل الورید او دا حبل الورید کنه کوي دماغ او زړه یو بل سره نو اوس چې دماغ څه شي اوسوچي نو زړه ته پوس کې کړي اپرو کوي کله نه اپرو کوي خو هر چې زړه یو خبره اوسوچي نو خو بادشاہ دې دماغ ورته پوس نه کوي دماغونه تپوس نه کوي بلکې دماغونه تپوس خو پرې ده زړه چې کوم شی قبول کړي هغه ته پروستول هم نشي د دې وجه ما ته ګورئ او بد مو منئ ځکه چې بغیر دینه به اصل تفهیم او انډرسټینډینګ ګران وي یو الک چرته جنای سره محبت پیدا شي یا جنای الک سره محبت پیدا شي مور پلار ورته لګیای چې دا سکه مونږ ته تر لور سره خبره کړې ده د تر کور کې مو خبره کړې دا الک خبرې اورېدو ته تیاری لږ زور سره ځکه چې دا اپروچ ته کول شي دماغ ته دا مسله دماغ نه زړه ده دی وجه خو مونږ چې محبت کی نہیں جاتی هو ټول عاشقان یې ګوره محبت کی نہیں جاتی یہ ہو جاتی ہے نہ ہو جاتی سره بیا اپروچ ورته نشي کولی او چې دماغ دی نو دماغ چې کوم شی قبول هم کی خو سره بیا هم کنفیوز کولی شي کنه شي کولی چینج اف مایند کیږي که نه کیږي خو چینج اف هارت نه کیږي نو الله فرمایي چې ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد خدای وایي ستا زړه دماغ چې یو بل سره کنیکټ کوي زه د دین روان د خبرې هم چې دا دماغ زړه ته څه وایي یا زړه دماغو ته څه وایي نو بس څه خبره ډېره اوږدوم نه راځم دغه ځای ته چې اقرأ باسم ربک الذي خلق څه چې هم لوستی شي هغه ولوله خو په نامه د پروردګار او هغه پروردګار چې چا ټوله دنیا پیدا کړې ده خلق الانسان من علق دغه الله تعالی انسان د کلاټ نه پیدا کړی دی هینګینګ with the wall of womb اوس دا هغه کلاټ دی نور خو ستاسو فیلډ دی ساینس تاسو وایي ما ډېر پخوا زمانه کې ویلی دی صحیح ماډرن تاسو خبر یې ما سره قدیمي دی زموږ زمانه کې دا دومره ډېر سبجیکټس نه وو زموږ زمانه ځکه سپیشلایزیشن نو هغه زمانه کې موږ به سکول کې وی فزیالوجي هایجین څه به اوس تاسو هغه ډایسیکټ اپریشن بولو ځکه د تخصص دور دی د سپیشلایزیشن دور دی بهر تقدیر الله تعالی فرمایي چې اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق علق يعلق علقا عربي کې وایي هینګینګ دا نو دا یو کلاټ دی which for its improvement and development is hanging with wall of womb دا د رحم دی دیوال سره خوځي صحیح بس او دغه ردی ډیولپمنٹ دی اقرأ وربك الاكرم الله تعالی فرمایي خلق الانسان من علق اقرأ قل ولا وربك الاكرم ستا پروردگار ډیر غیرتی دی وربک الاکرم ستا پروردگار ډیر لوی عزت والا او عزت ورکوونکی دی نو اوس پته ولګېده چې عزت د انسان په دنیا کې دا په لوستو دی په څه باندې دی چې چا ډیر لوستل کړي ډیر لوست خلک ولا اکرام او احترام کوي که نه کوي ولې ځکه چې علم سړي ته اکرام ورکوي تعلیم سړي ته عزت ورکوي اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم تاسو پر جیب کې قلم نشته ځکه ټیکنالوژي دور دی ما خو ځکه وویل چې خلک تعلیم یافته نو قلم نور چې تعلیم یافته شه قلم راغی اوس بیا به تعلیم کېږي قلم ورک شو قلم ځکه اوس که چاته وایي ټلیفون نمبر وایي ښه ته وایه ځي زه ورته وایم ویلي زه خو دا شی ساتم نه ما نه کله کله څه تپوس وکړي وایي چې ستا د ټلیفون نمبر سره ما ورته یو شیطان چې خدای را سره لګولی کافي دی دویم ځان سره جیب کې نه کېدم نو اقرأ وربک الاکرم الله تعالی اوس ټیکنالوژي له موږ مخ نشو نیوی ټیکنالوژي خو به وي او مخ پړوان دی به ځي اوس خو تاسو ای طرف ته روان یې څه طرف ته روان یې څه شی دی آرټیفیشل انټیلیجنس چې هغه موږ له څه حشر کوي د یو ټلیفون راله بیړه غرقه کړه دې د اخلاقیاتو د انسانیت جنازه وویسته کوي نه شته
بلا ډیر معزز ګرانی دی ټلیفون تبا برباد دی چا سره د مخ لګول نه شي. الله دې زموږ عزتونه وساتي، خدای دې زموږ حیا وساتي، الله دې زموږ غیرت وساتي، خدای دې زما دا ټول بچي محفوظ کړي دې چې ټول دور نه. نازیزانو اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم. دغه الله تعالی چې کوم تعلیم ورکړي د قلم په ذریعہ ټول افنالج څه شي دی؟ قلم دی. ټول افنالج اقرا وربک الاکرم. او په خوا خو قلم موږ د تختې د کلمه د تورې شیعه د تور خلک یو په ټاټونو باندې ناس خلک او سم وکول او پوزه به هم باید نه پوزه چې مو په اسخا لاس باندې سون کا تک توره وو پوزه صحیح شو د واټ بر تورې شیعه او د نل یا د کان د نل یا د کان پیژنې کنه پیژنې کایه خدا نه ری کان لګټي د کای به مو اکثر به مو د کان شرغشه ورته وي دغه څه نو د شرغشي د هغه کم کان چې دی او د هغه فائدہ دا و چې هغه به سی ای ابزارب کوله اب ډک راته نه هغه دوره سی ای نه ابزارب کوي ځکه هغه صاف اسی او دا کان چې وي د دنه رفي نو چې رفي دا سی ای هغه بم راوغه هغه بم لیکل کول او په تختای بم لیکل کول سمو کول پټاټ بناستو تختای به ورا سره او دغه کان قلم به ورا سره سلیټ به ورا سره او سلیټي به ورا سره. تاسو سلیټ پیژنئ سلیټي هم نه پیژنئ تختای هم نه پیژنئ او کان او قلم هم نه پیژنئ. نو موږ ورګورو ته الله تعالی وایي چې read and learn with read REED دې کان ته وایي read سوې ورته REED my read with read چې تعلیم دکې نو دا برکان په قلم باندې دکې زما په خیال خو بیا واپس دې قلم ته لاړ شي. صحیح. اوس د خلکو خاتونه دومره ډېر خراب دي او لیکلی هم نشي خلک داسې ډېر سوچ کوي ورته یې څنګه ولیکم. الله فرمایي چې اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. او الله تعالی فرمایي د انسان ته الله تعلیم د هغه شی ورکړی چې د نه پوهېده دې نه پته ولګېده چې ایکسپینشن به کېږي تعلیم او علم دا به ورځ پر ورځ زیاتېږي. محب الله بهاري ډېر غټ لاجیشن دی او په لاجیک کې ډېر مشهور کتاب دی سلم العلوم. څه کتاب دی؟ سلم العلوم. او جورسپروډنس کې ډېر مشهور کتاب دی. ما په خیال چې تاسو دې ډراپ کړی مدرسو کې نه ډراپ کړی مسلم ثبوت نشته او زه چې کال په کال راشم دا کتاب شته وي چې ډراپ کړی دی وام دا کتاب شته نو ما وفاق والا ته مې دا تاسو کال په کال د هر ساينس نه چې یو کتاب ډراپ کوي تاسو څه خایي ویجی سو کې وای نه په سو کوی نو ما سبا ومنګو چې په قران نه پوهیږم بیا قران ډراپ کوي بس قران منسوخ شو. صحیح. ما د ورځ چاته په یو ځل چاته پوسو وی قاضي ست ها وی ته الته تفسیر وای ما تفسیر وام حدیث وام فقه وام علم کلام وام ګرامر وام صرف وام نحو وام ادب وام لټریچر وام ټول وای وینه نو د قران کې سورہ انفال سورہ توبه وای ما نه منسوخ کړی دي ځکه انفال توبه خود جهاد سورته دي د جهاد په حواله باندې خو 2001 2013 پورې 2013 پورې نو ما ورته ما هغه منسوخ کړی دي. ما ورته مرګري دغه د انفال او توبه وجه ده چې زما الته لوکل فلایټ روم کوم دی یوې غنټې فلایټ خو 3 غنټې مخکې زما ایرپورټ ته ځکه کینولې يم او ټلیفون باندې ټلیفون کوي بالکل هغه د جهاد د نو وخت راشي وای مستو قاضي هریا نو ما وای چې اوس کلیرنس راغی ته الوتې شي یو ځل مې ورته وی هغه د سواد کې څوک مولوي صاحب زما په نوم ما لیدل نو په زما په نوم نو ما هغه ته وی ما ګوره دا تاسو دینوم کې غلطي کوي ما زما دوره غټه ګیره نه لکه دا وسوره چې وا دا غوي مونږ کې بالکل نه غلطي کو ستا ډیټ اف برث پلار نوم دی ملي کړی نو بهر تقدیر او چې کله با د پاکستان طرف ته یا سعودي ته کینیډا ته یا پاناما ته یا لاتین امریکا ته خو دغه ملکونه ګرځم خو علما دي پکې مسلمانان دي نو ورزم ته درسونه له نو چې هغه ته مطلب نو بیا خو 15 غنټې مخکې نو بس ناس به رپورټ کړي چې خدای وسو وخت په دې وایي چې تر ازر ریلیز شوه د رهایی خبر راغی او چې بیا به کله واپس راتلم نو دا جهاز په دروازه کې براته ولاړ مستر قاضي وی آر ویټینګ فار یو مای واز ټو فار یو لیټس گو بلکې کله مې ور سره غو لګو ما یو وانټ ټو سند یو ټو ګوانټانامو بیار وی نو سر ساری
صحیح نو هر تقدیر عرض مې کوم تاسو چې دلته خلکو تصور دا دی چې کني دلته مونږ کمپرومایز وکړو نو دا مولا بالته هم کمپرومایز ما خو دلته هم چېرته کمپرومایز نو کړی الیکشن کې مې کړ الیکشن کمپین کې ووم خلکو به هغه زمانه ور سپاسنامې دور نو سپاسنامه کې به چې زمونږ دا روډ داسې دی او زمونږ بجلی داسې ده زمونږ ګیس داسې دی قاضي صاحب ته موږ سره وعده وکړي مې دا ووټ نه غواړم صحیح پرخونده شاه صاحب دغسې وه ما وی زه ووټ نه غواړم ځکه مې ما ته تر اوسه پته نشته چې زه کولی څه شم چې تا ته ووایم چې او زه به یې کوم حذیفه بن الیمان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه دا ګوره د پیغمبر یو حدیث دی دا ژوند جوړوي لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه د مسلمان دپاره دا مناسب نه چې دی ځان ذلیل کړي حذیفه بن الیمان وایي موږ تپوس وکړو او رجل یذل نفسه چې داسې هم سوچته چې ځان پر ذلیلوي موږ خو ځان خلک ذلیلو د هغه په سټ پکې چې عزت راته میلاو شي داسې هم شته چې به ځان ذلیلوي نبي علیه الصلاة والسلام یتعرض لما لا یطیقو یو سړی چې ځان افر کوي داسې کار دپاره چې د کولو نه دی انجام یې دا دی به ذلیلېږي رسوا کېږي نو ما ورته مې زما پیغمبر ما ته سړیتوب کولی دا کار نه کوم دا خو چې زه بیا کله ایم شم نو ما ته پته ولګي چې څه کولی شم او څه نه شم کولی څه کولی شم بلکې خلک ډېر عجیبه دي او زه یو کله د ښه خلک دی خو بار ته دي یو ځل راغله چې کله زه ایم وم وایي چې زمونږ هغه د کلي بجلي څه شی بجلي او زمونږ هغه روډ تا ته هم خوله ما ما کتلې بجلي مونږ واو هغه روډ مې هم کتلو چې خراب و وی هغه وکړه نو ما ورته بس فنډ څنګه راشي نو انشاءالله زه به دا متعلقه خلک درولېږم نو هغه به دغه کې هغه مین فایل به پټم کو نو انشاءالله وبشي نو یو کس پکې ساده غونډه ونه وی چې تا جوړ موږ ونه پیژندو نه ما ورته نه ما وپېژندې وی هغه چې تاسو زموږ کلي ته راغلي یو اجره کې جلسه کړې وه بیا مو یو ګډو ملال کړی ګډ کې ویزه مو ملال کړې وه نه زموږ زمیندار ته ناست نو ما ورته زمونږ ځای کې هم د توت لاندې خو غوا میخې او ګډې بیزې به ولاړې یم زه خو زمیندار سړی یم نه صحیح نو هغه بیزه مو ملاله کړې وه نو ما له غوسه راغله نو ما هغه زمیندار ته مې ته ورشه یو بیزه خو دله په دې موټر کې واچوه چې دینه خو خلاص شو صحیح شوه دی ما اوس په دې بیزه باندې څومره موده مونږ ته صحیح کومه بیزه هلته کړې وه نو ما بیزه راواله خو دله په دې موټر کې واچوه نه خپلو خلکو ته پرېښو باسه په شرمولو پښتانه دا خبرې کوي چې باید ډوډۍ کوو نو بار د دین عرض بکاس خدمت کې کو چې لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه نو الله فرمایي چې اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان اوس دا یو مسله بس اخیری خبره دا یو مسله ده چې جنس بشر دا بهتر دی جنس ملائکه نه as a no and kind we the creature of Allah subhanahu wa ta'ala is human we are better than angels دا د عقیدې مسله ده وخاصتهم من خاصته او خاص انسانان د خاصو فرشتو نه بهتر دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرشتو سردار جبرئیل امین نه بهتر دی که بهتر نه دی د یو سړی د عقیده ونه ساتي ایمان یې ختمیږي نو وخاصتهم من خاصتهم اوس د بهتري د انسان د فرشتو نه ولې ده هلته چې الله حضرت آدم پیدا کو وإذ قال ربک للملائکة اسجدوا لآدم څه که دوی خو ریزرویشن پیش کړی څه پیش کړی اعتراض نو ځکه فرشتې د بغاوت او عصیان مزاج نه لري لا یعصون الله ما امرهم نو چې الله تعالی ورته انی جاعل فی الارض خلیفه زه خپل ایجنټ او نماینده پیدا کوم نو هغوی ورته تجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک ته چې داسې مخلوق پیدا کې چې یو بل بمړی خون خرابه به کوي فساد به پیدا کوي دا دنیا زموږ د وجې او جهنم جوړ دی که جوړ نه دی وایي که نه جوړ دی فسادات مونږ کوو که نه کوو خون خرابه کوو که نه کوو قتل و قتال کوو که نه کوو بلډ شیډ کوو که نه کوو فرشتو دا ریزرویشن پیش کړو الله ورته ان یعلم ما لا تعلمون تاسو یې د دې انسان بل سایډ نه دی کتلی او فرمایي چې وعلم آدم الاسماء كلها الله تعالی آدم علیه السلام کې ټیلنټ واچو چې هغه د دې دنیا هر شی دا د هغه پټه لکه حدیث کې راځي ابن عباس فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې الله حضرت آدم علیه السلام ته 4 جبې ښودلې وي نو دا نه چې 4 جبو کې خبره کوله یعنی د هغه په نیچر کې دا ټیلنټ و د 4 جبو اوس خو ډېر زرګونه دي ځکه چې کمبینیشن نه نوې نوې ژبه هغه پیدا کېږي خو بنیادي طور 4 جبې د آدم کې ټیلنټ و دا دنیا کې څه چې دي آدم کې د دې ټیلنټ موجود و علیه السلام وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه الله تعالی دا نمونه فرشتو ته مخول بیا د دوه ټیسټ واغسته چې دې تستوي
فار ایگزامپل نو آدم علیہ السلام وی دې ته کټوای وای ویل دی یوز ته دی پی پی تیو پکې پخاو تاسو د غوښې د دور خلک یې مونږه او پیتای پسې زما سترګې راوځي اوس خلک د هغې پیتای چل نه ورځي اوس زمونږ میندو خلک د هغې پیت زمونږ نیاګاره چې به کومه پیتي پخوله د هغې یو ټیسټ به صحیح په دا ټیکري باندې په هغې باندې به ورته لږ د سوچه غوړي واچول او لږ اوږه ورته واچوله هغې له به یو داغ ورکړه هغه به یا سبحان الله د هغې خوشبويي په ټول محله کې خوره شوه او بیا به نورو کورونو یې ورشئ د کوره لږه پیپي راړې لږه بوی د هغې د کور راغلی دی نو علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين فرشتو ته وی د دې یوز ایو ځکه دا یې ضرورت نو necessity is the mother of invention ته خو به سوچ او غور او فکر په هغه شی کې چې ستا نیډ وي چې نیډ دې نیډ واسه هغه کپایي خو څوک نه کوي نو اوس پته ولګېده چې د فرشتو علم دا د خورېدو قابل نو د فرشتو علم کې د ډیډکشن او د استنباط او ایجاد تصور نشته او هر چې انسان دی دیکھو تتزاید العلوم یوما فیوما محب الله بهاری وایي صاحب د سلم العلوم او سلم الثبوت او تتزاید العلوم یوما فیوما علم از انکریزینګ ډے بای ډے او دا د انډیویډوالو کېږي او د انسانانو په حیثیت د انسان هم کېږي ځکه پرون پورې تاسو سیدونه کتلیو نن د نورو مو کتل کو دې نه کتل دا د علم اضافه ده پرون پورې څه خبرې اورېدلې وي نن د نورو مو اورېدې کو نه اورېدې وای نو دا د علم اضافه ده تتزاید العلوم یوما فیوما دا علم ډے بای ډے دا انګلیش کې مقبلان د فریقین الله تعالی فرمایي اقرا وربک الاکرم الذي علم الانسان ما لم يعلم دی الله تعالی انسان ته تعلیم ورکړي نه ټیلنټ ورکړي دا هغه شی چې نه په پوهې د ماضي کې پرون په نه پوهې د نن په پوهې نن په نه پوهېږي سبا په پوهشي الذي علم الانسان ما کلا والله تعالی شکایت کوي چې دا هم حق ده جما د انسان دا مقام په ور کړی دی خو کلا دا هم حق ده کلا په معنا د حقا چې کلا دا هم حق ده ان الانسان لا يطغى هم دغه انسان چې د باونډریز ترانسګرس کوي د وایلیشن کوي د باونډریز او سرحدات د الله ان الانسان کله کوي دا الرآه استغنا چې د کله ورته دا احساس شیطان ذهن کې واچي ناو یو ار self sufficient you don't need anybody you do not need anybody اوس ته پوره انسان نه دی بیا باغی شي دی بیا تاغی شي دی بیا ترانسګرس باونډري کوي کلا ان الانسان لا يطغى الرآه استغنا the moment he thought of himself that he became self sufficient Allah subhanahu wa ta'ala هغه مونږ ته وارننګ راکړي ترټ راکړي don't think like that ان الى ربك الرجعى you are proceeding towards your Lord he will put you to accountability what will happen to you later on you will come to know نو علامه وي چې تو غني اخري خبره چې تو غني اظهر دو عالم من فقیر والله تر دوه عالمونو به نیاز ہے ستاسو ضرورت نشي موږ محتاج یو روز محشر غزر هاي من پذیر تبه ماته نمبر وار ان سیکوینس زما خطاګان خیدا دې کړی دي نو نه خو زه کول نشم انکار کول نشم زوام ما معاف نو خدای معاف وکي خو که اکاؤنٹیبلٹی اور احتساب را سره کې گر تمہیں بھی نہیں حسابم نہ گزیر از نگاہ مصطفی پنهاگی بگیر خو که بیا ما سره حساب کې نو بس یو خواست کوم چې داسې ځای کې زما حساب وکړه چې رسول الله مې نه وي چې هغه زما د وجې په ژړا نشي ناغه چې دا کته ولیکله یو پروفیسر صاحب محمد رمضان اطائی هغه ورته خط راولېږه وی علامه ما دیوان مکمل کړی د خپل شعر هغه ټول تا ته نظر کوم هدیه کوم دا یو کتره الله کې زما خدای وبخښي نو علامه ورته جواب ولیکي دا کته مې تعالی درکړه او علامه خپل ځونه کې دا کته خپل کتاب کې چاپور دنه پر خدای دا ما هبه کړی ده صحیح او سوچ چې څه گفت کو واپس غوښتل نبی علیہ السلام وای داسې لکه سپې چې کېو کې بیا واپس سټي تا گفت کو سره چې اوس واپس غواړي دا د بد اخلاقۍ انتها ده نبی علیہ السلام فرمایل کلب العائد في هبته كالكلب العائد في قيئه سوچ خپل گفت واپس غواړي دا لکه سپې چې کې کړي بیا واپس سټي بار تقدیر الله وای دانا بیا ورته چاوي وی علامه ته په دې مضمون یو بل قطعو لیکه ناغوري کله بپایان از چشم اون هاگیر وی او الله چې کله دا بوډا دنیا دا انجام ته ورسي او ټول رازونه اشکار شي او حصل ما فی الصدور نظر رسوا حضور خواجه مارا د رسول الله وړاندې ما رسوا کوم چې ما اکاؤنټیبلټی ته پیش کې که زما حساب کې د چشم اون هاگیر داغه د سترګو نه پناه ما سره حساب کې جهنم ته مې ورځي چې زما د وجه غت تکلیف ملاو نشي الله تعالی تاسو له دغه معاملې طرف خیر درکړي
پروردگار تاسو خپل فیلډ کې کامیاب کی او نه صرف دا چې کامیابی کې الله تعالی د خپل فیلډ رهبران او رهنمایان کی الله تعالی تاسو د اساتذو ته ډېر لوی اجر ورکړي او کریم خدای دې د تاسو د حسن تربیت څخه په شریعت اسلامي کې د تعلیم د تربیت اهم دی. بس اخیری خبره چې زموږ د علماو کې درې علما دي هغه موږ امامان ګڼو د سیاسياتو یا د علوم اجتماعیه د سوشل ساينسز. یو د علامه ابو الحسن الحبیب الماوردی کتاب لیکل ډېر معرفت الله کتاب الاحکام السلطانیه او بل د علامه ابن فرحون د حنبلی دی او کتاب لیکل تفسیرات الحکام او دریم دی علامه ابن خلدون هغه د ټول دنیا واقع تاسو ته ابن خلدون نه پیژني هندوی پیژني سکم پیژني عیسائی پیژني يهودي پیژني سیاسيات خلک ځکه نه چانه ځکه د ابن خلدون نه ځکه نو د درې واړو د وزارتونو تذکرہ کړي د سټیټ اینڈ ګورنمنت کې نو د تعلیم وزارت چې د هغه د درې واړو نوم یې د وزارت التربیه او تعلیم څه شي وزارت تعلیم ورته نو وای او وزارت التعلیم او تربیه ورته نو وزارت التربیه او تعلیم هغه وای چې تربیت بس د ډاکټر د پاره هم تربیت مست د انجینیر د پاره هم تربیت مست د ساينټیست د پاره هم تربیت مست د یو بل فیلډ د ماهر د پاره هم کبي تربیت ای نو به ادب را علم فن اموختن دادن تیغس په دسته راهزن که تربیت نه نو هغه وای دا خدا سدا دا علم او ساينس او فن کې ورته دا خدا سدا لکه ډاکټر چې لاس کې چاړو ورکی نه وسکه خلک به هلاک کوي خدمت خلق نه کوي نه اطاعت حق او خدمت خلق. واخر دعوانا الحمدلله.